بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله. ګرانو محصلینو، نن موږ او تاسې په میموري ګلینډ باندې خبرې کوو یا د تیونو غدوات چې دا په اصل کې د پوستکي لاندې د سویټ ګلینډ د جملو څخه هم راځي، خو چون د دوی افرازات چې دي دا د فیمر ریپروډکټیو سیستم د هورمونونو د تاثیر لاندې، نو په دې خاطر باندې میموري ګلینډ چې دی یا بریسټ ګلینډ چې دا موږ او تاسو په فیمر ریپروډکټیو سیستم کې مطالعه کوو. میموري ګلینډ یا بریسټ ګلینډ چې دی دا یو تغییر شوی سویټ ګلینډ دی، یعنی په اصل کې سویټ ګلینډ دی چې په پوستکي کې قرار لري په سینو کې، خو لیکن په دوی کې تغییرات منځته راغلي دي او دا په سب کوټانیوس برخه د پوستکي کې موجود دی چې د پوستکي دوه برخې دي چې یو ته یې کوټانیوس ویل کېږي او یو ته یې سب کوټانیوس یا تحت الجلد ویل کېږي. او دغه میموري ګلینډ یا تیونه چې دي په نارینهو کې هم شته او په زنانو کې هم شته، خو په نارینهو کې د بلوغ نه وروسته دا په غیر فعال شکل پاتې کېږي او په زنانو کې د بلوغ نه وروسته دوی فعالیږي او د دوی نمو او تکثر زیاتیږي د استروجن او پروجسترون د هورمون د تاثیر لاندې او د دوی په سایز کې زیاتوالی منځته راځي. نو په زنانو کې که چیرې تاسو میموري ګلینډ وګورئ د لوبونو درلودونکي دی چې هر یو لوبې چې دی یو مستقله غده ده او دا غدې چې دي یا دا لوبونه چې د 15 نه تر 20 عددو پورې په یو تي کې موقعیت لري او د دې لوبونو په منځ کې سپټاګانې موجودې دي چې سپټا یو نازکه غشا ده، یعنی د بیرون څخه دوی د یو کپسول په واسطه پوښل شوي او کپسول بیا په سپټا باندې بدل شوي او سپټا یې په لوبونو باندې ویشلي او بیا دا لوبونه چې دي په خپل منځ کې په لوبیول باندې ویشل شوي دي او هر یو لوبیول چې دی که چیرې تاسې وګورئ دا د یو سیکریټري اسینس باندې بدلیږي. په سیکریټري اسینس باندې چې بدل شو یا افرازي، سیکریټري معنا افرازي او اسینس معنا الویولاس یا پوقړی، په افرازي پوقړی باندې بدلیږي او دغه سیکریټري اسینس کوم چې افرازات کوي شوده جوړوي دا بیا د انټرا لوبولر ډکټ سره نښتي دي، یعنی سیکریټري اسینسونه چې دوی د انټرا لوبولر ډکټ سره نښتي او انټرالوبولر ډکټس چې دی بیا دغه شوده یا دا مواد چې تولید شوي دي دا انټرلوبولر ډکټ ته ورکوي او انټرلوبولر ډکټ چې دی هر یو انټرلوبولر ډکټ د 15 نه تر 20 عدده لکټیفیروس ډکټ سره نښتی دی. لکټیفیروس لکټ شودو ته ویل کېږي او فیروس جوړونکي ته ویل کېږي، شوده جوړونکي قنات او لکټیفیروس ډکټ چې بیا خپل اخر سر ته ورسېږي دا یو ساینس باندې بدلیږي یا یو پراخه برخې باندې یا متوسط چې هغې ته لکټیفیرس ساینس ویل کېږي او ډېر لکټیفیرس ساینسونه چې د اخره کې د تی د سوکي سره نښلي چې هغې ته موږ او تاسو نیپل وایو او دا نیپل چې دی دا د تی راوتلې برخه ده یا سوکه ده یا اپیکس ورته موږ او تاسو ویلی او د دې نیپل شاوخوا ته یو ګرد حلقوي ساختمان تاسې ګورئ چې هغه هایپر سیګمنټډ پوستکی دی یا سکن دی، یعنی معنا دا چې یو څه نسواري رنګه دی او دغه نسواري رنګه پوستکی چې دی او د هغې لاندې سموت مسل چې دې ساحې ته موږ او تاسو اریولا وایو، یعنی معنا دا چې د نیپل شاوخوا ته یو ګرد ساختمان چې هایپر سیګمنټډ سکین دی یا نسواري رنګ لري او د هغې لاندې سموت مسل سیلز قرار لري هغه د اریلا په نوم باندې یادېږي او دا د نیپل په شاوخوا کې موقعیت لري. اوس که چیرې موږ او تاسو د دوی اپیتیلیم وګورو د نیپلز، لومړی موږ او تاسو وایو چې دغه څومره ډکټونه چې په تیونو کې موږ او تاسې ویلې که هغه انټرلوبر ډکټ و که انټرالوبر ډکټ و که لوبولر ډکټ و که لکټیفیروس ډکټ و او که لکټیفیروس ساینسونه دا ټول ډکټونه چې دي د یو اپیتیلیوم په واسطه پوښل شوي چې هغې ته موږ کیوبایډل اپیتیلیوم وایو او افرازي یا سیکریټري برخه چې ده چې هغې ته موږ اسینس وایو یا ورته الویولاس هم موږ او تاسې وویلې مخکې دا په خپل شاوخوا کې
د مایو اپیتیلیل حجرو د پاسه قرار لري او دې حجرو ته موږ تاسو الویولر سیل هم ویلی شو او همدارنګه د دې الویولر سیل او د مایو اپیتیلیل په منځ کې یو قاعدوي غشا ده چې د بیزل لمینا په نوم باندې یادیږي. اوس که چیرې حمل صورت ونیسي نو د حمل د منځته راتګ په نتیجه کې یا د پریګننسي په آخره کې د هورمونونو د افراز په نتیجه کې په دې تعینو کې یو تعداد تغییرات منځته راځي او یو ماده په دوی کې جوړیږي چې هایلی انرژیټیک ماده ده چې هغې ته موږ کلاستروم وایو. یعنې د حمل په آخره کې یو زیړ بخنه یا زیړ رنګه ماده د هورمونو تاثیر لاندې جوړیږي چې هغې ته کلاستروم ویل کېږي یا ورته په ساده اصطلاح موږ او تاسو ورږه وایو. او دغه کلاستروم چې دی دا بیا وروسته په شیدو باندې بدلیږي. کله چې ولادت صورت ونیسي یا ماشوم پیدا شي د ډیلیوري یا د ولادت وروسته دا بیا په شیدو باندې بدلیږي او دا شودې چې دي دا بیا د پروتینونو او د شحمي اسیدونو او همدارنګه د کاربوهایډریټ څخه جوړ شوي دي چې پروتینونه یې په میروکراین شکل باندې یعنې د تیپو حجرات کې هیڅ تغییرات منځته نه راځي او د اګزوسایټوز د عملي په واسطه باندې د دې اسینوس یا الویولر سیل څخه راوځي او شحمي حجرات چې دي یا شحمیات دا د اپوکراین په شکل باندې منځته راځي یعنې کله چې دوی بیرون ته راوځي د دې حجروي غشا په خوله کې یو تخریب منځته راځي او بالاخره بیرون ته راوځي. د تی نمو چې دا یا ډیولپمنټ چې دی دا د دوه هورمونونو تاثیر لاندې په زیات صورت نیسي. یو ته موږ استروجن وایو او بل ته موږ پروجسترون وایو او مخکې تاسې ویلي چې د استروجن او پروجسترون افرازات چې دي د فیمل ریپروډکټیو سیستم په اواري کې د حجراتو په واسطه باندې چې فولیکولر سیلز او کارپوس لوټیمو د هغوی په واسطه باندې صورت نیسي. د تعینو سیکریشن یا افرازات چې موږ او تاسې ورته شوده وایي دا د یو خاص هورمون د تاثیر لاندې صورت نیسي چې هغې ته موږ لیکټوجینیک هورمون وایو یا تاسو ورته پرولاکټین هم ویلی شئ. او د پرولاکټین افراز چې دي دا دې سبب ګرځي چې په تعینو کې د شودو جوړېدو ته زمینه برابره کړي او د حمل په دوران کې په زیاته پیمانه باندې پرولاکټین او اکسیټوسین هورمونونه افرازیږي چې پرولاکټین د شودو جوړېدلو ته زمینه برابروي او د هغې سیکریشن ته او اکسیټوسین چې دی دا د شودو اکسکریشن ته یا افراز ته اطرا ته او همدارنګه مایو اپیتیلیل هم د دوی اطرا ته زمینه برابروي او په دغه شکل باندې د تعینو په واسطه چې کوم جوړ شوي شودې دا محیط ته د ماشوم خولې ته اچول کېږي او په دې شکل باندې صورت نیسي. دلته تاسو ته یو بریسټ ګلینډ ښکاره کېږي چې بیرون څخه د سکین یا پوستکي په واسطه باندې پوښل شوی دی او دغه برخه کې تاسو یو براون کلر باندې ګرد ساختمان تاسو ته ښکاره کېږي چې دې ته موږ او تاسو اریولا وایو او همدارنګه دلته راوتلي د سوکې په شانتې یا د اپیکس په شانتې یو ساختمان تاسو ته ښکاره کېږي چې دې ته موږ نیپل وایو او تاسو وګورئ چې د نیپل د خولې ته چې دی لکټیفیروس ډکټونه چې دي دا ورته خلاص شوي دي اوپننګ اپ لکټیفیروس ډکټ دلته تاسو ښکاره کېږي چې 3 عدد لکټیفیروس ډکټ ښکاره کېږي د دې طرف څخه او د هغې طرفونو څخه هم لکټیفیروس ډکټونه دي دا ښکاره کېږي او دا لکټیفیروس ډکټونه چې دي تاسو وګورئ چې یو څه پراخه شوي دي په دې ځای کې چېرته چې شوده جمع کېږي چې هغې ته موږ لکټیفیروس ساینسونه وایو او شاته که چېرې تاسو څومره لاړ شئ خلفي طرف ته لکټیفیروس ډکټونه دلته تاسو ته ښکاره کېږي چې دا لکټیفیروس ډکټونه چې دي د لوبیولونو سره نښتي دي دغه هر یو لکټیفیروس ساینس تاسې وګورئ چې د یو لوبیول سره نښتی دی او بالاخره د لوبیولونو څخه دوی شوده راخلي او اخیره کې په نهایاتو کې الویولر سیل دي چېرته چې سیکریټري پورشن دی. تاسو د تعینو غاړو ته وګورئ دغه زیړ زیړ رنګ باندې تاسو ته ښکاره کېږي دا اډیپوس ټیشوز دي یا شحمي انساج دي چې د تعینو د سپورټینګ سبب ګرځېږي او همدارنګه شاوخوا ته یې کنیکټیو ټیشو یا منظم نسج او سسپینسر لیګامنټونه هم موجود دي او دلته د دوی شاوخوا ته چې کومه عضله پرته ده هغې ته موږ پکټورالس ماجور مسلز وایو او اخیره کې سکین یا پوستکی دی. په دغه شکل باندې د تعینو جوړښت چې دی دا صورت نیسي. البته یو خبره باید وکړم چې کله چې اسینر سیلز یا الویولر سیلز په تعینو کې د حمل نه وروسته خلاص شو
او په هغوی کې شو د تولید شو، نو دغه شحمي انساج چې د دوی په شمېر کې هم زیاتوالی منځته راځي او هغه الویولر سینس چې دي هغوی غوړېږي لکه د پوکڼۍ په شانتې، او د بریسټ په سایز کې زیاتوالی منځته راځي او بیرته خپل لومړني حالت ته بریسټ نه راځي. البته کله چې ماشوم ته مور شوده ورکوي، د شوده ورکول نه وروسته د سینس یا د الویولس سایز کوچنی کېږي، خالي کېږي، نو د تیونو په سایز کې یو څه کموالی منځته راځي، خو بیا چې ډک شي بیا خپل لومړني حالت ته منځته راځي. خو مګر هغه لومړنی حالت چې د حمل څخه مخکې کومو د پیغلتوب د دورې هغه بیرته خپل لومړني سایز ته هیڅکله تیونه نه راځي، او د دې وجه دا ده چې د تیونو په نهایاتو کې چې کوم الویولر سیلز دي یا اسینر سیلز دي هغې غوړېږي، د هغوی په سایز کې زیاتوالی منځته راځي او شحمي انساج هم زیاتېږي او بیرته الویولس چې دی دا غوړېدلی شکل یا پړسېدلی شکل چې بیرته خپل لومړني حالت ته منځته نه راځي. دلته هم تاسو ته په دې شکل کې ښکاره کېږي چې په تیونو کې لیمفاټیک سرکولیشن په پراخ اندازه باندې موجود دی، چې لیمفاټیک کپیلري تاسو ته ښکاره کېږي، بیا دلته تاسو ته لیمفاټیک ډکټونه ښکاره کېږي او په دوی کې تاسو ته په اګزیلا برخه کې لیمفاټیک نوډونه هم ښکاره کېږي او دا لیمفاټیک نوډونه بالاخره د سرویکل د لیمفاټیک سیستم سره نښلي. په دې شکل کې هم تاسو ته دغه ګرد ګرد ساختمانونه چې ښکاره کېږي د الویولر سیلز یا اسینر سیلز دي چې په دې برسټ ګلینډ کې تاسو ته ښکاره کېږي چې دوی لا تر اوسه پورې پراخه شوي نه دي او په عادي شکل باندې دي، مګر وروسته دغه هر یو الویولر سیلز چې دی دا پراخه کېږي او دوی څخه لوبیولز جوړېږي او دلته په ډېر شمېر سره لوبیولونه منځته راځي او بیرته بیا خپل لومړني حالت ته نه راځي. دلته تاسو ته یو تعداد الویولر حجرې ښکاره کېږي، تاسو وګورئ چې د یو پاڼې په شکل باندې دي، یعنې پراخه شوي تر اوسه پورې نه دي، او دغه الویولر سیلز چې دي د یو ډک په شکل باندې د انټرالوبولر کلیکټینګ ډکټ سره یوځای کېږي او بالاخره مخ په وړاندې ځي. خو وروسته بیا تاسو وګورئ چې دغه هر یو دغه چې دی اسینې چې دی یا اسینر سیلز دا بیا پراخه کېږي او په دغسې یو پراخ الویولر ساختمان باندې بیا بدلېږي، نو په دې شکل باندې د دوی په سایز کې بیا زیاتوالی منځته راځي، دا هر یو په دې شکل باندې غټېږي او بالاخره موږ وایو چې الویولر سیلز کې پراخوالی منځته راځي. دلته هم یو پروسیجر تاسو ته ښکاره کېږي چې د میموګرام په نوم باندې یادېږي. میموګرام ویل کېږي د تیونو ګراف اخیستل یا د هغوی لیدل د یو خاص ماشین په واسطه باندې، او په دې شکل کې تاسو ته یو نارمل برسټ ښکاره کېږي چې وګورئ په داخل کې هیڅ کوم مالیګنینسي نشته دی، مګر دلته تاسو ته ښکاره کېږي چې په یو برسټ کې مالیګنینسي یا تومور منځته راغلی دی او په دغه شکل باندې موږ تاسو تشخیص کولی شو. دا د فیمل ریپروډکټیو سیستم اخرنۍ برخه، په دې هیله چې د ګرانو محصلینو د استفادې وړ ګرځېدلې اوسي.